زه ستاسو دپاره به انشاءالله 24 ګنټې تابعدار یم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو عدنان ما د پی کې ټي وي نه قربان نن چې دی په یو ډیر اهم موضوع باندې چې کوم دی یو دوه خبرې کول غواړم. ګرانو کتونکو زمونږ چې کوم پاک عظیم کتاب دی قرآن مجید، زمونږ ډیر خلک چې کله ضعیفان قرآن مجید کله ضعیف شي هغه دوی یی ادیرې ته یوسي خښېږي، یی اوبو ته چې کوم دی هغه دغه کې چیرې اوبه به یوسي. نو دا ډېره زیاته چې کوم دی د ګناه خبره ده. زمونږ ډېر عظیم کتاب دی قرآن مجید، د دې لپاره دا ملګري چې کوم دی ستړي کوي دوی ګرځي جوماتونو کې چې کوم ضعیف قرآن مجید وي سپارې وي هغه غونډۍ دوی او بیا یو سایډ ته چې کوم دی دوی خپل محفوظ مقام ته رسوي. زما چې څومره مینوال دی څومره دې وخت کې ما ګوري به مهرباني وکړې التجا درته کوم سوال درته کوم چې داسې بالکل مه کوئ. دا ډېر عظیم کتاب دی قرآن مجید چې کوم ضعیف قرآن مجید دی سپارې دي صورت یاسین وي د قرآن مجید څه حصه وي به د دې ملګرو نمبر به پکې وي انشاءالله په دې ویډیو کې دې سره رابطه ساتئ. نمبر یې زه پکې منشن کوم انشاءالله. دوی ته تاسو ټلیفون کوئ دوی به ځان خواله بالکل در رسوي. به ډېر د مینې او ډېر د ثواب کار کوئ. یقینا زړه ته مې ډېر زیات ولګېده، ډېر زیات خوشحاله هم شوم. داسې زموږ جذبه ده نو زه به ډېر زیات تاسو نه متاثره شوم. بګ فین ستاسو چې کوم دی خلک زموږ فین دي. اوس هم چې کوم دی دا ټایم مونږ روان یو مونډه ته په خدمت کې دا دی په موټرسایکل باندې هلته یو ملګری دی هغه باقاعده د دې افتتاح کوي چې یاره په باجوړ باندې به زه دا خدمت کوم. نو هغې سلسله کې روان یو عدنان بهي سره ملاقات وشو. الله دې ډېره زیات عمر او ژوند درکړي. عدنان بهي یو ښکاره انسان دی، ټولو ته خلکو ته پته ده. نو عدنان بهي هم در سره خپله جذبه ښکاره کړه. قرآن مجید چې کوم دی دا خدمت دا په هر مسلمان باندې فرض دی. مقدس اوراق چې دي څومره چې په هغې کې الف الفاظ ولې نه یو الفو د یو الف نه تاسو ته پته د ملګرو د الف نه څومره ټکي جوړېږي د الله په نوم کې هم راځي په نور هم نو یو د یو الف په مونږ خدمت کو او ډېره زیاته مننه. بالکل بهي ډېر زیات خوشحاله شوم او ډېر زیات چا خبره چې د زړه ته مې ډېر زیات نږدې شوې. خلک موږ سره مینه کوي. یقینا خبره ته کوم د دې ملګرو سره مې دومره زړه ولګېدو، دومره د زړه مینه مې ورسره پیدا شوله چې داسې خلک هم شته، داسې پښتانه هم شته، داسې زموږ وروڼه هم شته چې یاره هغه د الله په دې کتاب پسې ګرځي او کم ضعیف پاڼې وي هغه راغونډوي. بهي سلوټ ته کوم او الله مو په دې کې ستړی مه کړه په دې لار باندې او دغسې انشاءالله موږ به هم چې کوم دی د دوی پوره سپورټ کوو. د خیره عدنان بهي دې کسانو ته تاسو ته چې دې په سکرین باندې کمې لمبر راځي نو تاسو مهرباني وکړئ دوی سره په دې لمبر باندې کانټیکټ کوئ. کو چا کره ضعیف قرآن شریفونه سپارې اوس زه خپل ځاني کور په کور او کلي په کلي باندې ګرځم. د ګاډۍ مې ورله جوړه کړې د جمعې پر زما دغه ډیوټي نور خو زه خپل د دوکان بس د دنیا روزګار هم کوم خو نه د دنیا روزګار سره د دین نو محنت خپل کما ډېر خوب انشاءالله ډېر زیات مې د ملګري ته نږدې شو. یقینا ویې ګټلم. زه ستاسو دپاره به انشاءالله 24 ګنټې تابعدار یم. بهي دې ویډیو کې پوره تفصیلي خبرې وشولې. نوید بهي ستاسو ډېر زیات مشکور یم او ډېر زیات شکرګزار یم د داسې خلکو سره مې میله وکړم. یقینا زما د زړه چې کوم احساسات دي دې وخت کې هغه تاسو سره زه چې کوم دی تاسو ته زه ویلی دی شم چې څه احساسات دي. ډېره زیاته مننه. ورکې خپل ورور عدنان له نوید بهي له دې دوو بهیجان نه اجازت ورکې. هر چېرته چې ښاد اوسئ آباد اوسئ بریالي اوسئ او په دې نمبرو باندې لازمي رابطه وساتئ او دې ملګرو سره چې کوم دی کنټیکټ وکړئ. ډېره زیاته مننه. والسلام.